چې عدالت حکم وکي د عدالت حکم په هر چا باندې منل لازم او ملزوم دي دا پسې زه د های کورټ او د سپریم کورټ فیصله ګرځوم او تر اله دوکې داکې راکې او کار نه کې د مزه خبره دا ده مونږ چې اوس دا خبره اوچته کړله چې دا خبره او دا आवाज ورسېد صوبای هایرارکی ته چې کوم سرکرده خلک دي او دا आवाज اسلام آباد پورې ورسېد هغوی وایي مونږ خو د دې شیناډو خبر نه وو چې دلته دونه غټه مسله ده دا د لوکل اډمنسټریشن او پولیس به دلته دباو کړه چې دلته به دباو کړه هغوی اډو د دې چې دا دومره لویه مسله ده او دا دومره ظلم دلته روان دی دا اوس مثالونه به درکوي تاسو دوی وایي چې دا ځمکې مونږ آبادې کړي دي دا کې مونږ خواره کړي دي خان په کولو وګونو وره ته چې دا غځای نه رالی او دا زمیندار به رالل نو د دوی به شرط دا و چې خان کور به م راله جوړی کلبه به م راله اخلی او د یو کال راشن به م راته اچی دا زمونږ مشرانو به دوی ته دا هر څه واچو د هغې نه پس دوی دا ځمکې کرل شروع کړو وایي مونږ آبادې کړي دي قانون دا وایي چې 20 کاله په یو ځمکه پاتې شي خو تا پکې هر څومره آبادي کړي ستا حق ختم شو نمبر 1 نمبر 2 دا چې هغه وخت کې کله دا ځمکه کرلې او د دې چې پیداوار کم و دا مال 70 روپۍ هم د جیرپ په سر راکړي دي او چې ډېر زیات شو د 100 روپۍ دې راکړي دي اوس ولې را منډې وښې چې صاحب په 1 لک او په 1,20,000 روپۍ باندې صرف د تماکو د فصل دپاره ځمکه راکړه اوس پروډیوس زیات شو نیرونه رالل اوبې راغللې دا ځمکې آبادې شوې داسې نه ده چې ته به مطلب ستا خوښه به وي او ته به وایې چې زما په خوښه به یې راکړی نه د هغې نه پس بیا دا فساد جوړ شو دې کې ډېر ښه خلک وو هغوی چې کوم دی نو فساد نه غوښته زه به درته یو غټ فسادي په دې وخت کې چې ټولو کې غټ فسادي دی د هغه د پلار مثال به درله درکړم چې نوم یې سالار محمد شالي و ده به زما د ترور زوی مسلم خان د هغه ټانګه به یې چلوله ما ته یاد شي د هغې اس پې سره په کوټه کې ودو خو انتهایي ښه سړی غریبي یا مزدوري یا محنت خرابه خبره نه ده محنت کول د هر چا حق دی چې کله دا کساني راله زه د هغه ستاینه کوم راغې او یې خان راشه دا ځمکه دې واخله ده ته خپل ملګري اوس هم چې دا کوم رواج دی چې یو زمیندار راشي او مالک سره روغه کوي دا ټول ورته رانیغ شي چې ګورې مونږ تا پرېږدو نه غم خادې در سره ختمو او نقصان به درکړو که تا د خان سره روغه وکړه مونږ له مسله جوړی هغه راپاڅېد وایي چې بلکل چې دا خان مې نه بخي نو وایي الله مې نه بخي وایي که ما د دې عهدې نه اخوا کوی اخوا مې کې خو زه به دله دا ځمکه ورکوم هغه کلبه بوتله هغه ځای واړو زه بیا د هغه ستاینه کوم خو چې دا تېره دا اوس چې دا فسادي روتې دی دا لا یو بل شی دی ته سیاست کوه خو د چا په وینو د چا په غوښو مه کوه سیاست دلته څه دی ځمکې مه ورکوئ او ځان سره د یو ټولګی راټول کړي دی او ورته وایه چې بس زه ستاسو مشر یم او چې کوم دی چا له څه مه ورکوئ او چې کومه خبره شي زه به بس جلوس وباسم او مخې ته به ودرېږم نه دا داسې نه دي ته قبضه مافیا کې منوالو وې او ته په ډرګ مافیا کې منوالو وې دا غټ مصیبت زمونږ بچي دې تر تباه برباد کړل په دې ټوله علاقه کې کله وایي من تنګیښ کې خلک نشیان دي دا راځي د کوم ځای نه دا نشه دا اوس د یو کس سره چې کوم دی جګړه نه ده چې ستا مال هلته نیولې شوی دی او کله په یو الزام لګي او کله په بل الزام لګي مونږ حکومت وخت ته وایو ANF ته وایو چې د دې خلکو غم وکړي دا ډرګ مافیا چې کوم دو سرغونه چې دا دی دوی د دوی غم وکړي او د دې قبضه مافیا غم وکړي بل مونږه چې راجمع شو او کلم دا خپل حق غوښتل شروع کړل په دې کې بیا د دوی یو قومي جرګه جوړه شوله اول پارټي جرګه ورته دوی وایي
هغوی را مخکې شو موږ دا مسله حل کوو مونږ د ستاینه کوو مسله حل کولی شي یا بسم الله راځه را میدان ته شي خو کوی نشي حل کولی او په مونږ باندې هسې وخت تېری نو وخت تېرولو والا خبرې لاړې راغله مثال بدله زه درکړم یم دا ستاسو مخکې ولاړ یم زما د ځمکې بې دخلي خو مې وشوله یو 2 کورونه د هغې بې دخلي پاتې وه ما پې بیا عدالت کې دعوه وکړله زما بې دخلي راووته په سبا بې دخلي ده او په نن دا خلک راغلل او وی چې جي دا اول پارټي جرګه ده او موږ ستا دا خبره په جرګه حل کوو راغلل کېناستل وی واک راکړه زه ورور مې دواړو مونږ وی واک مې درکړه توکل په الله مې د ځمکې خبرې نشته ځمکه زما خودکاش دی او بې دخلي صرف د دې 2 فوټو ده خو د دې خبرې کولی شي را میدان ته شي دوی رالل او یو سایټ ته شو خبرې اترې وکړلې او راغی او ما ته فیصله سنو کړه وی چې بس ته به داسې وکړې چې دوی له به د کور په سر یو کنال ځمکه ورکړه ما واک مې درکړی دی په 2 سترګو ما ته منظوره ده په ثبوت سره خبرې کوم هغه سټامپ پیپر دا دی دې ټولو مشرانو ولیکه دا فیصله پې ولیکله دا به زه د میډیارونو لم ورکم او دې ټولو اول پارټي جرګه مشرانو دا دستخط یې کړو وای چې نمونه درته واخلم چې څوک پکې که نه جي دا ټول پکې وو تاسو دا جي عجب خان دا د غټ دستخط یې کړی دی د هغوی ډېر نامي ګرامي مشر و دویم میر اکبر شاه عبدالرشید بختی باچا محمد نعیم موسی خان شیر عالم او چشمه مې نشته لږ معصوب غواړم امجد سالار دا چې دا دی د امجد سالار دستخط او نه اورېږي استم خان او اوس چې په دې جرګه کې ناست دی بادر چیرمن په دې کې او دا عجب خان دا ټول په دې جرګه کې تو څه شک دی وی راشه هغه اوریجنل سټامپ پیپر دی چې دستخط یې د خپل وکړ په سبا بې دخلي و د بې دخلۍ تاریخ تیر شو او بیا یې ووی جي هغه کسان وایي چې موږ جرګه نه منو چې تا سره واک اختیار نشته تا کې زور نشته ته داسې جرګه کوې دا کومې جرګې چې تاسو اوس کوئ که داسې جرګه کوئ نو دا جرګې مونږ ته نه دي منظورې چې ته دلته راشې او کښېنې او مونږ ته ووایې چې جرګه به کوو بیا په سبا لاړ شو اوهو چې دا خو ډېر نامنونکي خلک دي او د هېڅ چا نه مني او ډېر بې سره دي او خان ته وګوره دغه علاقه کې زوی د پلار نه مني نو د بل چا به ومني که جرګې له راځې با اختیاره به راځې اختیار به راوړې ضمانت به اخلې ما سره به لوس کې چې کوم سړی د جرګې د فیصلې نه وتښتېد کور به ول روانه و چې کومې د پښتنو اصول دي او طریقه ده په هغه طریقه به د هغوی سره مونږ بیا حساب کتاب کوو خو داسې کې خو ډېره ښه ده خو په داسې کې چې دا ګرمه ګرمي ده او بس دا خبره به سړک وو دا به هغې ته واړو نه دغه مونږ نه منو بل را به شو زورورتیا ته د یونس خان په نوسو باندې ورغلې ویشتل ډزل پې وکړلې په خپل جایداد او بیا له پکې اعلان کوي چې زه به د کور وانم زما په رب قسم دی چې ما ورته چې یو لوټه راوغورځوه چې د خپل کور انجام وګورې داسې نه ده پرونی واقعه ده اوس ګورئ جي حساب داسې دی قانون د یو سړي خودکاش دی دا زه د ډي ایس پي ته هم وایم چې دا کوم فساد ده جوړ کړی دی او ته چې کله نه راغلی نو یو په لس چې کوم دی نو د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی دا ټوله قبضه مافیا ته سرغونه دا ټوله فساد تا جوړ کړی دی ولې ته د سپۍ نه شروع شوې او دې ځای ته راورسېدې او ډي ایس پي نه یې انسپکټر او د ډي ایس پي رینک ته په خیرات کې ایکټینګ ډي ایس پي یې ته چې دلته رالې او دا کسان چې ځمکې ته لاړل او دوی دا د دوی خودکاشو
چې یو سړی په خپل خودکش کې ولاړی داغه مثال داسې دی لکه چې په خپل کور کې ولاړی چې یو سړی په خپل کور کې ولاړی او په هغه باندې بل سړی حمله وشي نو د سره د دفاع خود اختیار شته خود اختیاري دفاع خود اختیاري د قانون د لدی اجازه ورکوي چې خپل دفاع کولی شي دا لکان په خپل پټي کې لګیا دي خپل پټیاړي او د غاصبان پرال حملاور دوی په حمله وکړه نو جرم دوی لکانو وکړ خو جرم هغه وکړ بیا الټه چې دوی اف آی آر درج کولو له تاڼې ته درل نو حوالات کې دی واچو او بیا چې کوم دی ویډیو درا سره ویډیو د سالار आवाज به درته واورم اصلي ټوپۍ والا لک ولا راغی وي ټریکټر ولاړ دی ورځای ته وي سوکني ورسره ویس وځوي دا د په دې جیب کې مې ویډیو ده ډي ایس پي زرداده کته ګوري چې تاته وخم پکار دا دي چې د ټریکټر اف آی آر تا کړی وي ولې نه دی کړی دې کسانو هیڅ جرم نه دی کړی خپل پټي ته تللی دي دوی پې راغلي دي د خپل دفاع حق لري الټه دې په هغوی پرچې ورکړلې او په دې بل سړي اډو پرچه نشته دویمه خبره دا ده چې دا دی په شیډیول 4 کې اچولی دی تا کو دا خیالي چې دلته جاهلان ناست دي نو جاهلان نه دي ناست په شیډیول 4 کې چې یو سړی وي دی چې د تانې د علاقې نمبر ته وځي نو دی په تانې کې حاضري کوي دی په هیڅ قسمه سرګرمۍ کې حصه نشي اخیستی د روډ بند کړ دا په د روډ په بندولو کې پرچه ورکړه د خلک بلوکۍ روزانه تماشه جوړوي دا په د پرچه ورکړه ته نه خبر په دې باندې چې دی په دې ځمکه کې پلاټینګ کوي دا ځمکه دی په زور اخلي دا ټوله ډرامې دی ته جوړه کړې ده تا سره وخت جنګولې دي ته ورسره کړه دا تماشه خو ستا د لاسه جوړه ده مونږ د دې مزاحمت کوو د دې فورم نه اعلان کوو چې د دې ډي ایس پي د بندوبست وکړي شي په د باندې د انکوایري جوړه شي او دته د شوکاز او چارج شیټ ملو شي شوکاز نوټس ته ملو شي چارج شیټ ته ملو شي او مونږ ټول تیار گواهی ورکول تا مونږ سره ثبوتونه دي د هر یو شي بل زمونږ د ډیرو وروڼو بې دخله شوي دي بې دخله شوي دي ګرداوری مالکانو پسې راوړېدلې او هغوی د پټي ته نشي تللی او ایون پولیس یې منې کوي زما صرف دومره کار دی چې زه د خپل پټي ته ځم زما خودکاش دی چې زه ورځم زه به پولیس له یو درخواست ورکړم چې ما ته د نقص امن خطره ده ما له پروټیکشن راکړه ته باونډ یې ستا ذمهواري ده چې ته به ما له پروټیکشن راکړې چې نه راکړې ته ذمهوار نو چې ته نه راکړې او دغه خودکاشونه زمونږ په دې ځای دي نو مونږ د دې فورم نه دې جرګې ته خواست کوو دا د دوی د آل پارټیز جرګه چې کومه ده رامخکې شي توکل په الله او په اختیار سره به راځئ چې اختیار د سره وي دا خبره به نه وي چې لیکلي سټامپ پیپر یې مونږ ګرځو په جیبونو کې او مونږ له بیا جواب راکړي چې نه دا خو زمونږ نه مني مونږ په سر سترګو تاسو قبلو زړه پورې م لګو راځئ مشران راکړئ او خبره پکې وکړئ خبره نشي کولی نو زه د دې فورم نه اعلان کوم چې مونږ تاسو د چې څنګه د ټولو مشرانو فیصله وکړه که دا جرګه په څو ورځو کې فیصله کولی شي ودکړي د دې نه پس په بل علایه عمل زمونږ دی چې زمونږ کوم خودکاشونه دی به مونږ اړو مونږ به په هغې ورځو مونږ به یې اړو مونږ هیڅ جرم نه کوو داسې چې دغه خپل خودکاش ته ورشو د دې مثال داسې دی لکه زه په خپل کور کې ولاړ یم که په ما باندې څوک راځي جرم هغه کوي زه نه کوم مونږ بالکل د قانون د دایرې نه بار ته نه وځو مونږ کو شکایتونه کوو نو هم قانوني طریقې سره او مونږ دا ډیمانډ کوو ستا د دې ډي ایس پي نه مونږ نیو مطمئنه چې تا څه کړي دي دا ټول ته ملوئ او په دې سیاست کې او په دې علاقه کې چې فساد جوړېږي نو د دې سړي د لاسه به جوړېږي دا حالات یې دې ځای ته راوستل نو اوس په دا جرګه راځي سبا ورځ که مونږ له راځي د دې فورم نه ورته مونږ وایو بالکل زما ځای حاضر دی د امیر نواز خانه ځای د دې ټولو مشرانو ځای دی راځئ کښېنئ مشران راکړئ چې مونږ دله خلک راوغواړو مونږ ظالمان یو مونږ ظالمان یو مونږ مظلومان یو آینه درته وښیم ورېږه چې یو څو مظلومان درته وښیم چې په کور کې درک نه لګي د دوه د درو مرلو په کورونو کې وځي او ستاسو په جیرباتو کې زموږ په جایدادونو کې کورونه جوړ کړي دي دغه څه شو دا کسان رامخکې شي زه د خپل طرفه څه نه کوم
تاسو د میډیا مرګري دي زموږ ورور دی الف خان صاحب زه هغه ته خواست کوم چې راشي او د دوی نه تپوسونه وکړي په خپله دی کې تپوسونه راشي هلکه ما بوډا شوم